رسول الله علیه السلام سنت طریقه دا وه چې کله به د سفر نه را واپس شو رسول الله علیه السلام به د ورځې واپسي کوله په سفرو کې رسول الله علیه السلام د شپې واپسی نه کوله او امت هم منع کړی دی چې کورونو ته ناسا پې د شپې د سفر نه مه راځئ ولې لتستحد المغیبه د دې دپاره چې کومه زنانه چې خاوند د کور کې نه وي چې ویښته ځان له برابر کې ډول وکړي او د ویښتو صفایي وکړي ځکه خاوند د مسافر دی اوس به کور ته راځي نو د ورځې راتګ پکاري بیا په دې زمانه کې ټلیفونونه او موبایل وي نو چې د مخکې نه اطلاع او خبرداری کور ته ورکړی شي بیا د شپې م انسان راتللی شي نیمه شپه راځي هر ټیم چې راځي د ورځې رسول الله علیه السلام راورسید بل سنت طریقه د رسول الله علیه السلام دا وه چې براغه بدأ بالمسجد اول به مسجد ته او 2 رکعاته مونځ به کو دې ته وایي صلاة القادم من السفر کله چې انسان د سفر نه راشي 2 رکعاته مونځ به مسجد کې کوي دا فرض او واجب او لازم نه وي خو نبوي سنت دی بنده الله ته ورخی چې الله ته ماته د هر چا نه مخکې ته ماته د هر چا نه محبوب الله تا سره زما مینه ده زه اول خپلو بچو ته نه ښکاره کېږم خپلې ښځې او مور او پلار ته نه ښکاره کېږم اول به ستا د کور دیدن کومه نو د رسول الله علیه السلام سنت داو چې د سفر نه به واپس شو 2 رکعاته مونځ به په مسجد کې کو مسجد ته به راغې بیا به په مسجد کې ناستو ډېر ساعت به ناستو چې ملګري خبر شي او راشي ولې 50 ورځې مسافري کړې ده ستړی به مي او رسول الله علیه السلام کور ته ننوځي او ماښام یو ملګری را رواني چې ستړي مشي له راغلی یم تکلیف به پیدا شي ماسخوتن یو ملګری را رواني سبا را رواني د رسول الله علیه السلام سنت داو مسجد کې به کېناست چې ملګري راشي او میلاو شي او ستړي مشي وکړي زمونږ او ستاسو خلک د سنتو نه اکثره ناخبره یو مسلمان د حج نه راشي هغه ټولې ورځې 15 ورځې ستړې تېرې کړي تکلیفونه بیا په واپسیو کې په ایرپورټونو کې شوګیري او لا را رسېدلی نه چې خلک ډلې ډلې را رواني بیا د ده ستړي مشي د حاجي صاحب 15 میاشتې پس هم مسلمان را روان دی ولې د حاجي صاحب ستړي مشي له راځم 6 میاشتې پس هم را روان دی ولې عمرې نه راغلی دی د شپې 10 بجې 11 هم را روان دی ولې عمرې نه راغلی دی حج نه راغلی دی رسول الله علیه السلام ملګرو ته طریقه وښودله چې زه به په مسجد کې حاضر شم د ملګرو استقبال ستړي مشي دا به ختم شي رسول الله علیه السلام په مسجد کې تشریف فرماش